نن د اسماء مشتقه ولا خبره شوله. اسماء د اسم جمع د مشتقه منه روبسلی شوي، رنه چوړ کړي شوي. اشتقاق روبسلی تیل شي، یو شی د بل شي نه روبسي. اسماء مشتقه دي کې مصنف رحمت الله علیه شپږ ذکر کړي د نور کتابو لکه وخایي کله تخایي مزدور خبر ورکې نشو. اسم مبالغه څه ده؟ هغه د اسم فاعل په شون دي، د ځکه اسم فاعل ته اسم مبالغه معنی وایي، خو اسم مبالغه کې لاغونی زیادت ولا خیل شي. شاربون چوتل شي سکون کا کنه، شرابون ډیر سکون کا، اکلون منه خورون کا، اکالون منه ډیر خورون کا، ډیر مړې خوري. دا فرق ته ورکی. مصدر څه ده؟ مصدر اسم مشتقه کې راځي، اسم مشتق د اسماء مشتقه کې راځي، خو دې ذکر نه کړلو څه ضرورت نشته، بس ځکه څه فعل نه دغه اسماء مشتقه جوړیږي که مصدر نه جوړیږي. ټیک ته حدیث مدرش یون ویلو، یو مر کې اسم فاعل ویلو کنه، یو می اسم مفعول ویلو، یو مر کې اسم تفضیل ویلو، درې اسمونه مو ویلو. اول نمبر اسم فاعل ده. اسم فاعل کله څه ته جوړول غواړي د ثلاثي مجرد او شپږ بابونه مو څیلیو. شپږ بابونه کوم دي؟ ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم. د شپږ بابونه یې کنه، دغونه اسم فاعل ډایرکټ جوړوا فاعل په وزن باندې. اسونه خبره شوله چې په وزن باندې فاعل په وزن باندې. نور بیا دې کې تسنیه جمع خو خدای کنه، فاعل معنا کور کوونکا کنه، که دوا سړي بیا څنګه فاعلان بوي، فاعلان کډیر وی، فاعلون ډیر کور کوونکی. کبه خزې د پاره یې کنه د فاعلون ولا ټکا ده دی پر اخر کې ګول تا خاخه ګول تا ور پرې وټړه فاعلتون جوړه شو. ودل ده فاعلتان دوی کور کوونکی، خزې فاعلاتون ډیر کور کوونکی. زدام شو اسم فاعل ولسیا خادو ثلاثي مجردو کې دا کنه مخت خاصیه به رسی مزیدونه جوړو، خو که مزیدو کې د څه جوړول اسم فاعل ولا صيغه لکه یستخرجو، دا کنه یستخرجو، دا یستخرجو د دې سره د ی لری کده ی په زوی میم لګاو. ټیک شو. اسم فاعل دی مضارع نه جوړیږي، مضارع کې شو کا ی حذف کای، د حذف کړه یفعلو، دا کنه یفعلو، ی د لری کړه فی فوت شولا دی بنی بچوا کې زبر ولا غادینا بیا ورسته الف وروړه فا جوړ شولو کنه، فا الف زبر پا عین لوند خاصی زیر د مخ نه کنه، اخر کې ډبل پیشونه حرکت تنوین، ځکه چې تنوین د اسم علامه ده. پوه شئ تنوین د چا علامه ده؟ د اسم نه. یفعلون چې جوړ شي فاعلون. څه مزیدو کې جوړای کنه، نو مزیدو کې توا ګوره، مزیدو کې بیا چا کې یې څه کله ډیلیټ کې ندیز په ځای میم مضموم ولا غو، میم مضموم پیش ولا میم، اخر کې کوم ټکه دغه نه مخکې د دویم څه د دلون دی زیر ولا غو، لکه یستخرجون جوړ شو مستخرجون، یکرمون جوړ شو مکرمون، یجتنبون جوړ شو مجتنبون. وګوره میم راغله کنه مجتنبون، تینا مخ یو ګوره بل ټکی باندې زیر دا ومکاتو. اسم فاعل طریقه مزدا شو. دویم د مشترک اسم مفعول. اسم مفعول څه کله ثلاثي مجرد نه جوړه شپږ بابونه مو خیالو دی کې دا د مفعول په وزن باندې رسی. مفعول منه یو سړی څنګه باندې کور شوه ده، مفعولان دوا سړي، مفعولونه ډیر سړي، مفعولتن ایوا خزه، مفعولتان دوی خزي، مفعولاتن ډیر خزي. خدوم زدا شوله. بل ورپسې اسم تفضیل ده. اسم تفضیل کې دا خبره ورکی دا ګورئ دا صرف د ثلاثي مجردونه جوړیږي، نور شون خو نور صيغونه جوړیږي مزیدونه کنه، دا به صرف د ثلاثي مجردونه جوړوي، نور چې شنه نه جوړیږي. ټیک شو. او بل داسې هغه بابونو نه به دا جوړوي اسم تفضیل ساکي د عیب ولا معنا نه ورکی، ورکی د رنگ ولا معنا نه ورکی، الا برسی. دریم شرط ورکی دا د اسم تفضیل کله جوړای دا به فعل متصرف نه جوړای، ښا افعال غیر منصرفه غیر متصرفانه نه جوړیږي، لکه عصا، عصا خو پیژندې کنه، عصا اسم تفضیل نه جوړیږي. بئسا، بئس نه جوړیږي، نه جوړیږي، مزي خو نه جوړیږي کنه، بئسا بئست، بئست المرأه اسم تفضیل نه جوړیږي. نعم د اوس دینه نه جوړیږي اسم تفضیل. لیس، لیس نه جوړیږي اسم تفضیل.
لیسا نه جوړیږي، مزیو نه جوړیږي. لیسا لیسا لیسو لیست. دوم زده شوله. بله خبره دا زده کړئ چې د اسم تفضیل په خپله باندې اسم مشتق ته که نه د جامد نه جوړیږي. ټیک شو، اسم جامد نه جوړیږي. خو اوس دې ته هېڅ حضرت صاحب خبرې خو د ټیک واقع په دې ملک پوهېږه که چېرته کې مو اسم تفضیل جوړوله د څه شي نه، د مزیدو نه. څه مزیدو نه یې جوړوي که نه، نو هغه دپاره به شروع کې اکثر و ټکه لګوي. احسان ده که نه، بیا به اکثر احسانا. اسم تفضیل کې کوم وزن رسی هغه د افعلو وزن ده. ټیک شوه، افعلو. افعلو معنا د ډیر کار کوونکه، د نورو نه زیاته. لکه موږ سره اوس دا ځای کې زیده ده، عمره ده، خالده ده، بکره ده، جنیده، اویسا ده که نه. څو کسان دي د جنید ورکې کار ډیر کول، موږ ورته څه افعلو. دغو کسانو نه دا ډیر کار کوونکه ده. صحیح شوه. افعلان دوه سړي، افعلونه ډیر سړي. ښځې دپاره کوم وزن رسي هغه د فعلا. فعلا فعلا یعنې دوې ښځې، فعلیاتن ډېرې ښځې.